بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو په 2023 په دغه ټول ټاکنو کې ما هم برخه اخیستې وه. په دغه کې موږ خپله ناکامي هغه تسلیموو او چې چا ګټلې ده هغوی ته د زړه د تله مبارکي ورکوو، د هغوی ټولو کارکنانو ته مبارکي ورکوو. امید دې ساتو چې زموږ ضلع 400 د کومو ستونزو سره دغه عوام مخ دي، کوم مسایل دي، د دغه مسایلو نه به دا خلک وباسي او انشاءالله موږ به ورسره په دې کې څنګ په څنګ یو. ځکه چې زه د خپلې ضلعې خبره کوم، د 400 خبره کوم چې 400 کوم مسایل دي چې دغه منتخب نمایندګان د دغې دپاره خپلې ښه ستړي وکړي. په دې موقع باندې زه خپل د NA25 د ټولو کارکنانو چا ووټ راکړی دی، ووټ نه یې راکړی، د ټولو یو جهان مننه چې ډېره زیاته مینه یې راکړه، کلیو ته تللي وو، ښه عزت یې راکړه. دغه شانتې د PK 65 د خپلو کارکنانو د ووټرانو چا راکړی دی، چا نه دی راکړی، کمپین هم کړی دی، هر کلي ته تللي وو، د کلیو خلکو ډېره زیاته مینه راکړې ده. د دغه ټولو شکریا دپاره حاضر شوی یم. الله پاک هم خوشحاله وباد ساته او په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې 400 کې ډېر په پرامنه توګه باندې 400 والو د امن مظاهره وکړه او په ډېر ښکلي ماحول کې دغه انتخابات په ډېر ښه طریقه سره سر ته ورسېدل. دې کې زه د سیکورټي خلکارانو DPO 400 نذیر خان، DC 400 د هغوی د کاوشونو الیکشن کمیشن چې کوم کردار ادا کړ، ډېر شفاف طریقې سره دغه انتخابات وشو. نو په هغې باندې د ټولې انتظامي د هغوی هم شکریا ادا کومه او په خاصه توګه باندې د 400 والو چې هغوی د امن مظاهره وکړله او چېرته چې کوم دی داسې تاوتریخوالي رانغی، دا ډېر ښکلی عمل سر ته ورسېده. خو دغه خپلو خلکو په خصوصي توګه باندې شکریا ادا کوم، د خپلو کارکنانو د TLP او ورسره چې کوم دی د ووټرانو او د زړه د تل نه بیا وایم چې دغه انتخابي ریزلټ چې کوم دی هغه تسلیمو او چې کوم خلک منتخب شوي دي د هغوی نه دغه تمه ساتو چې 400 دا خلک د دغه مسایلو نه ویستل دي او دې خلکو له وسایل روړل دي او په دې کې ورسره منګه څنګ په څنګ یو. تحریک انصاف کارکنانو ته، مشرانو ته یو وارې بیا ډېره مبارکي، خوشحاله آباد.